لا اکراہ نشتر زور فی الدین پاقیدہ کی قد تبین الرشد یقینا خخکار شوید ہدایت من الغی پس دو گمراہ نام. دا دیر زور ور آیت دے. اللہ وی سقول پسور مسلمانے قد تبین خو واضح دے ہدایت من الغی گمراہین بالکل جدا شوید ہے. یو سڑے با بالکل بادو والی چھ دے اسموئی چھ یار حق چا سر دے دا بس پدا اللہ پٹ کرے دے لو اپا طولو خلقو پٹ دے خو سر دے اللہ وی چھ قد تبین الرشد ہدایت واضح دے. پا دیزے دیر مفسرین دا سوال کرے دے چھ اللہ وی چھ ہدایت و گمراہی بالکل واضح دی و یو بل جدا دی. حال دا دے چھ بلا خلق پا گمراہے کے مفتلا دے وڑو لار وطن دا معلومہ نسنگا ہدایت واضح دے. جواب دا دے چھ دی گاڑے غلط کرے دے دا روان ثوابیت دی و ناس دا مردان گاڑی کی دی آخر کوئی پردے سب لگے رے پاور کرے دا دا اگا کیسا دا سوال اگا سکول ہی جیسے چاپا سے روال ہم چاگا دا قرآن صحیح سٹڈی کی حدیث اگوری و بیام دا تلار ملاو نشون اس دا کوئسٹن صحیح دے چیئے رسا چاپا سے روال ہم خوچہ کم سڑی لا قرآن تا ناس شو امنا دے لا دا پیغمبر دا حدیث و قدر دا دلڑ تراغل امنا دے نو کدی لاک پیرے ہوئی چھو حق باندے سوک دے و زروان چاپا سے شبا دا اس قسم کڑاو دا دین دا پار نہ دیکھ رہے تچ دا یو موبائل دا یو گاڑی احوال معلومے او فنکشن معلومے او اگا موبائل مثال سامسنگ دے نو کتا دا دوکیا ٹول کاغذون او گورے تا دا سامسنگ فنکشن معلومو لی شی تا دا قرآن دا مذہب دا پارا او دا اسلام دا مذہب دا پارا دا خلقو کتابون اولے گورے تا دا اللہ دی کتاب تکینا چی اللہ دا اخپل دین سنگ بیان کرے اللہ دا مولا پجبا ما پیجنا اللہ تا دا قرآن پجبا ما پیجنا دا دیر بنیادی پوائنٹ دے او عوامو کا دی پوائنٹ تا خیالو کو کہنا سچے چرتم بیان تزم پا دی ٹکی زمان دیر کافی بحثی چی قد تبین الرشد اللہ وی ہدایت بالکل واضح دے او حال دا دی چی پا طولی دنیا حق پٹ دے واضح سنگ شو. جواب دا دی چی پا آغا چا واضح دے چی پا گاڑی کی خود ہدایت کی ناستو کالا دا ناس دا مردان گاڑی کی دے وزی ثوابے دین گاڑے خطا شوے دے دی دا تنظیمونو دا ڈلو پا گاڑو کے ناس دے و اسلام پا کے گوری دی دا پارٹو دا امیرانو مجتہدینو فقہاو پر الگاڑی کے ناس دی مخی کراچے ترے وی کوزی کو بے اسلام آباد کے دی دا قرآن تیوزل کینی او یوزل دا قرآن ووری دا دین بعد کا دوی چا زپوئے نشم نو بالکل بیا یو شورا پکار دا چا بھئی قرآن تم زمون عوام کے ناستل خو پوئے نشو. ما سر دل یو کسوی چی من قرآن و مرسوک بیانی داغن آگ وقت بدا نور زمین لالا زمین درس تراتو بس مواتوی سے آسان چل دے کنا تب لاکھ روپے پر لار کیوں نہیں سی تدی پر لاکھ روپے دوکا کھازا بس میں زبا رومانس کے یمنا یو خو چیدہ مسائل دیا گا نا تزدید دی درگانا متاثرہ کا بس تا گٹلی ما بیلے لی دا ولی مل بس قرآن تے ناس تکڑے دا زانے کڑولے دے خپل بلچے کو دالے پریخی دی او دیرم نمے روجہ کی کوشش کرے دے زان درست بس نو تخمے دمر دے قرآن تکینا دا غینا بعد ببیا مونگ ریسرچ چکو چیر دا قرآن نباد دا تلار سنگ ملاو نشوا دا قرآن با بار بار تا حدیث ترکا گی دا قرآن اطیع اللہ نو اطیع الرسول نو تب فوراً دا سنت طرف تزید بدعات نما متنفر کی نو اللہ وی ہدایت بالکل واضح دے دا پکم خلقو چا پٹ دے اس دا بریلیانو باندے ہدایت وولے پٹ دے و بریلیانو ہدایت زکا پٹ دے چا اغیب بریلیان اسلام چا مطالعہ کینو اغید احمد رضا تشریحات کوری اغید شیخ عبدالقادر جیلانی درگاہ لی دلے دے اغید داتا گنج بخش مزار کے اللہ گوری اغید علی حجویری دا قبر پکانو کے اللہ گوری اغید میاں کریم شاہ بابا و دا تروڈیری بابا و دا پیر بابا قبر تا شم بلولو کے اللہ گوری نو دین لارا خطا دا کنی قد تبین الرشد من الغی دیگ زان اللہ تا رسی
خود دې دسه مثال دی چې سي ثوابات او ناس د مردان غړي کړي شیعاګانو نه الله ولې روک دی الله وی چې قد تبین الرشد من الغی هدایت بالکل واضح دی د گمراهی نه نو شیعاګان علی ته مشکل کوشاوي او په آل رسول کې دنه د علی په تابعداري کې او د حسن او حسین په امامت کې دی الله پیژني الان کې الله خو د امامت د پاره مولا علی او حسن حسین نه دی را لګل او فاطمه نه دی را لګل الله خو محمد رسول الله را لګل او دا هغه صحابي خو صرف علی نو عثمان او عمر ومو نو شیعه بارکم الله وجه هدایت واضح دی خدا د باندې ولې پټ دی عمر شیعه نو د هدایت د پاره کوم اصول دي کنه دلا هغه اصول نه دي خپل کړل دلا قران د قران په جبه نه دی کتلې کني دی بد یا علی چغولې وي دی بد یا پیر بابا چغولې وي دیوبندیانو نه ولې الله روک دی دی د قاسم نانوتی د شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی تشریحات په روان دي نو دې کې حکم زمانه تیری شي دغه ځکه الله ته مونږ دین شي ځکه د الله د تعارف د پاره شیخ الهند نه دراغلي د الله د تعارف د پاره هو الله محمد رسول الله علیه وسلم او هغه المحند علی المفند نه دی ورکړي هغه ادله کامله نه دی ورکړي هغه چې کوم ده براهین قاطعه نه دی ورکړي هغه فیض الباری نه هغه قران ورکړي ریوندی نه ولې الله روخ دې خو روان دی بسترم راغستی دا خزه بچیم پریدي دا سور ګران کار دی خزه بچی سو پریدي اله پریدي چې پیسې وته خوږی شو دوبه او سعودي ته زی دیدار سکی پیسې لګیوم په خپل او بیا سړی خطا روان دی دا ولي دی خدا نه دی ویل چې دا د کم رب د پاره ز بچی پریدم کم رب د پاره خزه ولور پریدم کم رب د پاره خو کلی پریدم او باروزم دغه رب د اسمان نه مال کم کتاب را لګل دی او دغه کتاب ترجمه به ما ته کم ځای ملوي د خلکو په ذریعہ خو الله پیژني شیخ الیاس او شیخ زکریا مرحوم په ذریعہ دی الله تزان رسي نه کنه نو دغه لار خطا کړی دنو دیل سیده راغلی نه دینو کده وی چې الله د برنه قران را لګل دی او دا قران پر رسول الله صلی الله علیه وسلم زبدا قران او رسول الله منم لومبه ډله چې په دنیا کې په جنت زیر راغلي دي صحابه دي هغه صحابه او نقش قدم نه بغیر بز هیڅ شی نه منم نو قد تبین الرشد بیا به بالکل نه خطا کی او که یو مثلا نیم کې او خوږي هغه ته خدای وای نه ته اجتهاد وای هغه یو اجر دی چې ځان یو کړو بیا هم خطا دا مسله دې ذکر روانه ده دا ټول ډلې نه دي دې سره بحث او مناظره په دې نه ده پکار چې رفع الیدین شته که نشته امین شته که نشته بابا ارسه کوي که درګای کوي که الله کوي په دې مناظره نه ده پکار په دې مناظره پکار ده چې ما او تا مسلمانان یوز ځان ته مسلمانان وایو په جواب باندې زمونږ د اسلام د پاره مصدر او دلیل څه شي د شیخ عبدالقادر جیلانی اقوال دلیل دی د احمد رضا خان بریلی اقوال دلیل دی که دلیل وی خرازه خبرې پکو که دلیل نه نو دا تا ټول جون د تشریحات تابع کړي ولې د علی تنهو اقوال او داغه تابعداري دلیل دی که دلیل وی نو خو ماته ثابت کو که دلیل نه نو دا تا قران او حدیث د علی د پاره او د فاطمه او د آل د پاره سره پریږي امام ابو حنیفه امام شافعی دا الله را لګلی دي که رسول الله مقرر کړی دي که دی په خپل ځان مقرر کړی دی نه الله ویلی چې امام ابو حنیفه ومانه امام شافعی امام مالک ومانه نه رسول الله علیه السلام ویلی چې امام مالک امام ابو حنیفه ومانه او نه دی امام ابو حنیفه په خپل ویلی چې الله او رسول پرېدا او ما ومانه نو چې دا شی دلیل نه دی نو تور پسې زی ول او کدا دلیل نو ماته وخیا چا دلیل ګرځول دی دا د دیوبند عالمان دا خو شخصیات دي آیا د دې ډلې تخپل سند رسول او په دې شخصیاتو فخر کول او د دې سند معتبر ګڼل او د قران او حدیث په تشریحاتو کې سلف ته امت پر خودل او د علماء دیوبند نظریات او تنظیمونو ډلو پسې تلل دا الله ویلي دي که رسول الله ویلي دي که الله او رسول الله ویلي ماته وخایا او که الله رسول الله نه ویلي ته د حق د پردا معیار او مدار ولې جوړ کړل دا ډېر بنیادی مقدمه او په دې اچھا چې د باس پتا سو نه اورېدلې چې مولا ویلي چې دا مین پوینټ د فرقو څه دی ولې الله وی قد تبین الرشد یقینا خو واضح شوی تبین څه دی چې د شک نه خبر اوزي الرشد هدایت
حق پرستی من الغی جدا د گمراهینا حق و باطل بالکل جدا جدا دی حال دا چې مونږ ته حق معلوم دي زموږ عوام او علما او نه باطل وجدا د لټول نړم به بنیادی سوال دار چې زموږ په شریعت اسلام کې دلیل څه شی دی ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول دویم ټکی ته ماته وخایا مخکې دا ویل دي علما باندې یا مسل بادشاہان باندې اول الامر منکم ویل دي خو کته چې ورپسې په دک آیات کې یو لکی رکعت راشي و ان تنازعتم فی شیء دغه خود احترام خبره درټولو کوي خو چې کله مسله کې حل کول راشي او مسله کې جنگ راغی فردوه الی الله والرسول الله او رسول ته خبر وړاندې کې دغه ځکه ته اول الامر استری ولی استری پته لګي په اول الامر په امام ابو حنیفه په مولای علی په عبدالقادر جیلانی په قاسم نانوتی په شیخ الیاس په شیخ زکریا په شیخ طاهر په قاضی شمس الدین په شیخ غلام الله په دې خبر نه حل کیږي کني ټول مروا دیوبندیان دیوبند پس رواني بریلیان به بریلیت پس رواني شیعاګان به علی پس رواني او دا جنگ شروع به کچام دا حل په دا غز دا میدان اتفاقی نقطه لبرازی تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم اصول باول برابر ہے اصول دا چې بحث کو حق به پسپیدنو اول خبردار که حق په علی او مولا علی باندې او په عبدالقادر جیلانی باندې او په قاسم نانوتی او په شیخ زکریا معلومیږي او په مفتی محمود معلومیږي نو بس ثابت ہے چې دی سووي علی صاحب سووي عبدالقادر جیلانی سووي امام ابو حنیفه سووي قاضی شمس الدین سووي دا به حقی کچره دا مدار راسه دا ثابت کا او کنه دا مدار نه نو تا ولې دا را منستکلی او داغه آسان حل دا دی زمونږ د ټولو ګیری دی غنی مونږ په نکاح کې خپل خزر راوستري غنی دي زمونږ د ګیله صفه په قران کې نشته کنه ظاهره خبره ده دا مونږ چې کم نکاح تړو کم الفاظ وایو کم مہر دا ټول خبره قران کې نشته دا په احادیثو کې دي او دا رفع الیدین کولم په احادیثو کې تب جنگ نه کې د ډلې نوم په طریقه باندې یو حنفی ته وایي اورورا چې د کم ځای ته د خپل ګیره ثابته د کم ځای ته د مور خپل احترام ثابته د کم ځای ته د جمعه تراتلو د منځ او په منځ کې رکعاتونه د منځ ترتیب ثابته امام مخ کې شي ترستوي د اذان د کم ځای د دک ځای نه وزد رسول الله په طریقه کې دک امین او رفع الیدین ثابتو اوس را سره مانی سو وجره چې د دک حدیثو کې ګیره راغله د ته مانی په دک حدیثو کې جمعه تراتل راغلی دی او ډک او تشرکاتونه راغلی تمنه او په دک احادیثو کې رفع الیدین راغلی دي تا وته دیوالونه امامانو والیدي د مذهبونو دی والیدي سو وجره دا بنیادی سوال چې د مخ کې ورستنی د حدیث خو دشمن نه ځکه کله حدیث دشمن وینو ګیره به بیان پرې هودا بیا به باندې کې ډک او تشرکاتونه نه کول خدا چې ته دا څومره سکه دا حدیث کې دینو ته کې نو په حدیث کې خدا اندی دا ولې نه کې د قضې ودی وي چې زموږ مذهب کې نشته دا مذهب باندې اوس خبرې پکار دي چې حدیث کې شته او مذهب کې نشته اوس دا مسله حل کو د حدیث غیب دی چې ستا مذهب ته نه رسیدلې کله مذهب غیب دی چې ستا حدیث ته نه رسیدلې قد تبين الرشد من الغي یقینا خخ کار شوی دا هدایت من الغي د گمراهینا